سلامونه مې واخلئ ملګرو. جنید خان ما د انګلند او پاکستان سیریز را روان دی چې د T20 سیریز د چې په دې کې انګلند کرکټ بورډ یو ډېر غټ اعلان کړی دی. اعلان دا کړی دی چې پاکستان او انګلند میچ دوران به سیاسي جنډا ګراوند ته وړل الاود نه وي. سیاسي جنډا مطلب دا ډېر خلک په تاسو کتلی وي په PSL کې ډېرو خلکو د فلسطین جنډا وړه، د PTI جنډا، د PTI د لیډر د عمران خان تصویر یا نور داسې سلوګن د چې هغه سیاست سره تعلق لري، مطلب نارابازي کول په ګراوند کې چې PTI زنده‌باد یا عمران خان زنده‌باد یا فلسطین زنده‌باد. نو په دې باندې اوس انګلند کرکټ بورډ سخت پابندي لګولې ده چې کم سړی ګراوند له جنډا وړي، یو خو جنډا الاود نه سیاسي جنډا لکه اوس ته پاکستان سپورټر د پاکستان فلیګ تال الاود د پاکستان جنډا توړی شي، خو که چېرې ته پاکستان یا ته د انګلند ته انګریز او ته ځان سره د عمران خان تصویر وړي یا د PTI جنډا وړي نو دا الاود نه ده. یا د فلسطین جنډا وړي یا د فلسطین حواله سره ته په ګراوند کې نارابازي کې یا د یو سیاسي پارټي حواله سره ته په ګراوند کې نارابازي کې نو کې دې شي چې هلته کومه سکیورټي وي هغه تا د ګراوند نه کیک آوټ هم کړي. دا اوس انګلند کرکټ بورډ ډېر سختۍ سره اعلان کړی دی چې د انګلند او پاکستان سیریز دوران به هیڅ قسم پولیټیکل سلوګن، هیڅ قسم پولیټیکل فلیګ وغیره تاسو ګراوند ته نه راوړئ. دا خو کلیام اعلان کړی دی. اوس تاسو ماله په کمنټ کې وایئ چې آیا دا انګلند کرکټ بورډ یو ښه اقدام دی، دا د کرکټ سره ښه اقدام دی که نه؟ تاسو را سره خپل رای په کمنټ کې شریک کړئ. خو که چېرې زه په خپل پوینټ آف ویو سره تاسو سره شریک کړم نو زما پوینټ آف ویو سره دا یو ښه اقدام ځکه دی چې سپورټس او سیاست خپلو کې انوالو کول نه دی پکار. د انډیا او د پاکستان ترمنځ د سیاست په کرکټ کې انوالو شوی دی. نو تاسو وګورئ چې د انډیا او د پاکستان میچونه د کم سن نه 2012 نه پس د انډیا او پاکستان سیریز نه دی شوی. تقریبا په 2006 یا 7 کې خوشا کې یا 8 کې آی تھنک د پاکستان کھلاڑیانو په IPL کې گیم کړی دی چې رانا نوید الحسن پکې گیم کړی دی، سہیل تنویر پکې گیم کړی دی. سہیل تنویر هغه کې یو سیزن کې مین اف د سیریز هم پاتې شو. ټول IPL کې ډېر زبردست بالینګ کړی. شعیب اختر د کولکتا نایټ رایډر ټیم کې گیم کړو. هغه نه پس بیا ګوره 2007 نه پس بیا ممبئی حمله وشو چې د هغې الزام په پاکستان ولګېدو. هغې نه پس بیا IPL کې د پاکستان کھلاڑیان بند شو. بیا 2012 کې صرف د پاکستان او د انډیا بایلیټرل سیریز شوی دی چې په انډیا کې چې هغه پاکستان ډېر ښه مارجن سره ګټلی او جنید خان پکې ډېر زبردست بالینګ کړی څو میچونو کې چې هغه تر اوسه پورې یادېږي. نو هغې نه پس 2012 نه پس ګوره دا 2025 را روان دی، بل کال 2025 دا 2024 دی. 12 کاله شو چې د پاکستان او انډیا صرف په ورلډ کپ کې د ICC په ایونت کې میچ کیږي، هغې نه علاوه میچ نه کیږي. دا څه وجه د سیاست پکې انوالو شوی دی په کرکټ کې. نو دلته چې انګلند کرکټ بورډ کوم اعلان کړی دی ما خیال دا یو زبردست اقدام دی. نه دی پکار چې ته ځان سره ګراوند له د عمران خان تصویر وړي یا د PTI جنډا وړي یا د مسلم لیگ نون جنډا وړي یا د JUI جنډا وړي. نو دا نه دی پکار ځکه یو کرکټ فین نه غواړي چې هغه په د لاسه ماحول خراب شي یا پابندي والډي لګېدلې ده. سپیشلی د افغانستان او پاکستان چې کله میچ په ګراوند کې جګړې هم شوي وي، ګراوند نه بهر هم جګړې شوي وي چې کې بیا څه کسان اریسټ شوي هم. خیر په هغې باندې مونږ خبره نه کوو، خو تاسو را سره ضرور خپله رای شریک کړئ چې آیا انګلند کرکټ بورډ دا اعلان صحیح کړی دی که نه. خپل نظر را سره شریک کړئ. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.